د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله رب العزت خصوصي انعامات کړی دي. داسې انعامات او داسې احسانات یې کړي دي چې دغه انعامات او دغه احسانات په تیر شوي امتونو باندې په یو امت باندې هم نه دي کړي. داسې احسانات یې کړي دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ادنا امتی چې کله د الله رب العزت ته په دې ځمکه باندې سجده ولګوي، نو الله رب العزت را په دغه سجده باندې دومره ډېر ثواب ورکوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه ورکوله، وی فرمایل ای زما صحابه، یو کس داسې دی چې کله الله رب العزت ته سجده ولګوي، نو الله رب العزت را په دغه سجده باندې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله هغه د نمرود سره مقابله رااله، نو نمرود د هغه دپاره یو اور تیار کړه. هغه اور کې چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام وغورځاوه، دا دومره لوی اور محترمو چې یو میاشتې په مسافت باندې سړی سفر وکړي، نو هغه ته تپش رسېده. دومره لوی اور یې د ده لپاره تیار کړی و چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام اور ته ور وغورځاوه، نو په اور کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله ته سجده وکړه. کله چې سجده وکړه، نو الله رب العزت اور ته وفرمایل کونی بردا و سلاما، اے اور په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې ګلې ګلزار شه. هغه اور په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې ګلې ګلزار شو. په دغه سخت حالت کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دې اور کې الله ته سجده وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل داسې یو کس دی چې کله دی الله ته سجده وکړي په دې ځمکه باندې، الله رب العزت له په دغه سجده باندې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کومه سجده په اور کې کړې وه، د هغه سجدې نه سیوا ثواب ورکوي. صحابه وفرمایل یا د الله رسوله، دا به کوم کسي چې دی الله ته سجده وکړي، الله رب العزت را دومره ثواب ورکوي؟ دا به هغه کسي چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه صبر کوونکي هم سیوایي، د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه په هم صبر پکې سیوایي، په مقابله کې د نمرود نه دشمن هم غاټي، داسې کس ته به الله دومره ثواب ورکوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل نه، هغه کس ته الله دومره ثواب ورکوي چې کوم سجده وکړي دا به څوک وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل نه، دا زما امتي دی چې کله الله رب العزت ته سجده وکړي، الله رب العزت له دومره ثوابونه ورکوي. نو موږ کوم طرف ته روان یو؟ الله رب العزت په یوه سجده باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ته څومره لوی ثواب ورکوي. د بخشش لپاره، د جنت ته د تلو لپاره الله رب العزت ته دوی لپاره بهانې لټوي، وړې وړې ذریعې لټوي.